زمانه تیریدلو سره سره چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوفی کې شهید کړل شو، نه خلکو د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت وکړو. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په حق کې خپل خلافت نه د سربرداری اعلان وکړو چې زه خلیفہ نه یم، خلیفہ به امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وي چې د امت کې کومه تفرقه ده، پارټي بزی ده یا چې کم د انتشار دی دا ختم کړي شي. اور روایت کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما دار بچی نه دی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ، دی وجنب الله رب العزت امت کې د دو فریقین امت کې ډیره غټه جوړه راولي. ولی دینه مخکې جنگ صفین او جنگ جمل حضرت علی رضی الله عنه حضرت معاویه رضی الله عنه مسکی شوی، او چې کله حضرت حسن رضی الله عنه خلیفہ جوړ شو، خلافت دی وجه حضرت معاویه رضی الله عنه تور کو چې د مسلمانانو مسکی کم انتشار دی دا ختم شي. او بیا 20 سال حضرت معاویه رضی الله عنه خلافت کړی. بیا چې کله حضرت معاویه رضی الله عنه 60 هجری کې په ځان باندې پوه شو چې کې دې شي دنیا کې زما وخت ډیر کم دی، ځان لپاره یو خلیفہ جوړ کړم، نه د خپل دی چې کم ځای کې حکومت او شام کې کوفې نه بصرې نه ورته بعضې مشران رالو چې ستا د زوی یزید دا خلیفہ جوړ کا، او خپل ژوند کې خلکو نه په دې لاس باندې بیعت والا چې وروسته د دې خلیفہ جوړېدو کې څه مشکلات نه وي. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په کوفه بصره کې دی خلکو په لاس باندې بیعت واخصو، دو خلکو خود حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د بارا د یزید د لاس باندې بیعت کولو لپاره د بیعت خو وکړو. خو چې کله دا خبره مکه مکرمه مدینه منورې ته راغله، الته صحابه کرام په دې باندې پریشان شو. ولی چې دی وخت عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ، حضرت حسن رضی الله تعالی، حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ، اور دې سره حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ، عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ د غړ صحابه کرام موجود وو. دی وی چې یزید نه خلافت حق زمونږ زیات رسیږي، ولی موږ ته صحابیت شرف حاصل دي، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت کې پاتې یو. بیا چې کم طریقې باندې دا خلافت کې دا هم خلاف شرع ده. ولی درې آپشن دي د شرع، دی ورته رائے دا ورکا چې تاسو سره درې طریقې دي، درو طریقو کې په یو طریقې باندې انتخاب وکا، کاغه خلیفہ جوړ شي ټیک دی، کني یزید په لاس باندې موږ بیعت نه کوو. یو طریقه هغه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړلو، هیڅو کې امیر جوړ نکو، صحابه کرام ته هر څه پریخو چې تاسو خپل ځان ته امیر جوړ کې. صحابه کرام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې اجماع سره بیعت وکړو، هغه خلیفہ جوړ شو. کدا طریقه نه بیا د حضرت عمر رضی الله عنه طریقې باندې عمل وکا. حضرت عمر رضی الله عنه کله وفات کېدو شپږ صحابه کرام نمونه ولیکلو چې دا شورا ده، تاسو خپل کې کینی چې کوم امیر جوړ کو هغه امیر وي. هغه کې حضرت عثمان رضی الله عنه لاس باندې بیعت شو، هغه امیر جوړ کړل شو. اور درېمه طریقه در سره دا ده چې امت ته خبره پریدا و چې دی خپل کې خپل باندې کمی خبره باندې اتفاق وکړو، کم سړی د دو نظر کې زیات صالح اور استعداد والا وغه د خلیفہ جوړ کړل شي. حضرت معاویه رضی الله عنه ته پته ولګی چې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې صحابه کرام د یزید خلافت نه مني، نخبل وزرا ورته دا مشوره ورکړه چې ته لاړ شه مکه مکرمه مدینه منوره کې د صحابه کرام سره خپل باندې خبر وکړه، امیر المؤمنین ته خبر وو مني. حضرت معاویه رضی الله عنه د شام نه د مدینه منوره سفر وکړو چې زه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ، حضرت عبد الله بن عمر، حضرت عبد الله بن زبیر، عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنهما، علی رضی الله تعالی عنہ اجمعین سر په خپل باندې خبر وکړ. حضرت معاویه رضی الله عنه چې څنګه مدینه منورې ته ورسېدو، صحابه کرام ته پته ولګی چې دا موږ مجبوری په دې باندې چې موږ د یزید په لاس باندې بیعت وکړو. نه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما خپل اهل و عیال سره مکه مکرمه ته لاړو چې موږ بس بکی ژوندۍ ته تیرو چې دا موږ بیعت باندې مجبور نه کی. اور حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر او حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما دا دواړه صحابه کرام د حج په نیت باندې مدینه منورې نه دی هم وروته. نه حضرت معاویه رضی الله عنه ته د دیو سره د ملاقات مکمله ونه شو، واپس شام ته لاړو. اور چې کله وفات کېدو نو یزید روح بچي چې یزید زو دنیا نه مات لږ وخت پاتې دي، زه نه جدا کېږم، تا په لاس باندې بعضو خلکو بیعت کړی دی، ما سره منلی ده، خو ډېر مشرانو صحابه کرامو نه ده منلي، نه چې کم صحابه کرام د سره نه مني غو سره سختي ونه کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت کې پاتې دي، تانه مرتبه ډېره اوچته ده،
ندیو چې نتا ته د دیو سره د سختی اجازه نشته چا منله ټیک ته که چا نه منله هغو سره سختی ونه کړي. حضرت معاویه رضی الله عنه دنیا نه تشریف یوړو، خلافت میلاو شو یزید ته. یزید څنګه خلیفہ جوړ شو؟ د مکې مکرمه او د مدینه منورې چې هغه کې کم گورنران او ولی هغه ته خط ولیکلو چې کم خلک زما په لاس باندې بیعت کې ټیک ته کم نه کې غو سره سختی وکا او مجبور یې چې ما لاس باندې بیعت وکي. د مکې مکرمه ولی تشکل هغه خط میلاو شو، هغه چې خط وکتل هغه خو چې زه حضرت حسین رضی الله عنه سره سختی نشم کوي. دا خبره چې کله یزید ته ولګي د غینې خلافت واخصو او یو داسې مزاج والے خلیفہ ولګرو چې هغه مزاج نه ډیر سخت ورتي. حضرت حسین رضی الله عنه دې ته نه ګوري چې دا چا بچي دی اوس د خلافت ما لاس باندې بیت وکي. نه چې هغه کله مکې مکرمه ته خلیفہ جوړیدو راتلو، حضرت حسین رضی الله عنه سره د خپل اهل او عیال د جهاد تیاری وکړه او روان شو کوفی طرف ته. ولی کوفی نه ورته ډیر زیات خطوط راغلو، چټیانی ورته راغلي چې مونږ ته لاس باندې بیت کو، تراشه دلته خلافت اعلان وکړه، مونږ تا سره یزید سره به جنگ وکړو، یزید نه به خلافت تا ته میلاو شي. ولی ته زیات مستحق د خلافت په نسبت د یزید. اور بیا ور سره وفود راغلو د کوفی نه، مشران ولا ډلې مشران ورته راغلو، هغه کې حارث، سهل اور حمراء اور اندغه رنګ قیس مختلف مشران راغلو وفود چې تراشه مکه کوفی ته مونږ بستا لاس باندې بیت وکړو او بیا د یزید خلاف جنگ وکړو. یزید خلافت مونږ نه منو. حضرت حسین رضی الله عنه سره د خپل اهل او عیال سره د بچو او خزو خپل جماعت کوفی طرف ته سفر ته تیاری وکړه او چې کم صحابي خبرېږي منی کوي چې حسین رضی الله عنه ته د صرف د کوفی خلکو باندې څنګه اعتماد کوي. د کوفی خلکو ستا والد صاحب حضرت علی رضی الله عنه شهید کړی دی، اندی کوفی خلکو ستا ورور مشرور حضرت حسین حضرت حسن رضی الله عنه شهید کړی دی، اوس ته بیا به د کوفی خلکو باندې اعتماد کوي. حضرت حسین رضی الله عنه ورته ویل چې نه، ته حق اور باطل جنگ دی اور زبر د یزید د خلافت خدمتو لپاره به کوفی ته خامخا سفر کوم. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ماته شکل پته ولګی دا هغه پسې اوله ورځ رالو، چونکی ترز دی ورته ته څه کوي، ته د کوفی خلک نه پیژنې چې هغه خپل وعده باندې خپل د کمی خبرې اترې کې بدی باندې کلک نشي ودرې دي، کومه دوکې ستا پلار سره مشورو سره کړي تاسو سره کولې شي. حضرت حسین رضی الله عنه ډیر تقریر وکړو، حضرت حسین رضی الله عنه یو خبرې ته تیار نشو، هغه یې عزم کړي زب زم کوفی ته. دویم ورځ ورته بیا راغلو، ورته سوال درته کوم، ته د دې وخت د مسلمانانو یو لوی رهبر یې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نمسی نسبت دی، خلکو ته سترګې دي او تو کوفی ته ځي الله دې نه کې کشید شي د امت کې خو ډېر غټ انتشار پیدا شي. د حضرت حسین رضی الله عنه ته لوی تقریر کول نه پس هو نه منله. خاورتي اخیری سوال درته دا کوم چې کله کوفی ته ځي ځان سره د خزي بچی ما بوزا، صرف نرینه بوزا. حضرت حسین رضی الله عنه ته چې ما د اعتماد دي چې غیب ما سره ودرېږي، زه غون ځان سره بوزم. او به څنګه چلو کو د خپل ترونه مخکې مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ دا د دې ترس وې دي، هغه ته وی چې ته لاړ شه اور کوفی کې حالات معلوم کا چې آیا حالات زما موافق دي او کنه دي. کچری حالات موافق ما ته به خطر ولي کې زب فورا درشم، خلکو لاس باندې خلکو مال اس باندې بیتو کې یزید خلاف وو جنگي وو، یزید خلافت نه منو. اور کچری پوښي چې د حالات زما موافق نه دي، بیا نه ته خطر ولي کې به زدل نه سفر نه کوم. مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ چې څنګه کوفی ته ورسېدو، خلک استقبال ته وروتو، اهلا وسهلا مرحبا بكم، مقتته خوش آمدید وایو. نالته د یو سړی اور ته پناه ورکا، یو کور کې ایثار شو، 18000 کسانو د مسلم بن عقیل رضی الله عنه په لاس باندې بیعت وکړو چې موږ د ستا سره بیعت کول د سیدی لکه د حضرت حسین رضی الله عنه سره موږ بیعت. مسلم بن عقیل رضی الله عنه ډیر زیات مطمئن شو چې دا ما لاس باندې بیعت کی، دا خو ډیره ښه خبره ده. نو د حضرت حسین رضی الله عنه ته یو خط ولیکلو چې ما لاس باندې ډیرو خلکو بیعت کړي دي، تر ازام ماحول بالکل درته سازگار دی. دلته چې کوم خلیفہ د کوفی وو نعمان رضی الله عنه، دا صحابي دی،
دې چې کله دا وکتلو چې د حالات خو داسې دي چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کم نائب دی د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې 18000 کسانو بیعت وکړو نه خاطرې دا محسوسه کا چې داسې نه وي چې موږ دواړو منځ کې جنگ وشي چې کم کور کې پاتې کېدو خې د دروازو ته تالې ولګولې چې نه به ما دا څوک رسي نه زه بار زما چې څه کېږي بار غاده کېږي. دا خبره یزید ته ورسېده چې نعمان خو خپل کور کې ناست دی نه منعشته نه پولیس سے حرکت کشته نه فوج سے حرکت کی اور یو بغاوت روان دی. نغد التن یو خط لیکلو اور عبید الله ابن زیاد د کوفی گورنر مقرر کو غته خط ورکو چې ته فورا شام نه لاړ شته نه دینه پس نعمان رضی الله تعالی عنہ د کوفی گورنر نه دی کوفی گورنر اور مشر بتوي ابن زیاد ځان سره هغه خط راوغسو او چې کله د کوفی ته د نکیدونو د مخې پټ کړو صرف سترګې ښکاري دي ځان نه کپڑا تا وکا کوفی خلکو دا خیال وکړو چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیژندونه سوشل میډیا دور خنو چې تصویري کتلې ویا چا ورته ویلی وي نغې دا خیال وکړو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دی مشرانو ته ورو ډیر زیات استقبالي وکړو چې اې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مونږ ته مرحبا وایو خوش آمدید وایو او چې کله د محل ته ورسېدو سری مخ نه صدر لري کو دي زه حضرت حسین نه زه ابن زیاد یم اور اوس په نردی خبرو تاسو کوم چې چا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نائب د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت کړی دی. زهره خبره چې کله یو گورنر رضی غسر لشکر هم غټ لشکر ور سره دی او چې کله د نعمان په دروازې باندې لاړو حضرت نعمان رضی الله تعالی عنہ دروازې وټکوله اچرالو یسو وی عبید الله بن زیاد اور زید یزید طرف نه گورنر راغلی ته معزول شوی او چې څنګه چارج سنبال کو مسجد کې یو غټ تقریر وکړ خلک مسجد ته روان کړو چې زه د یزید طرف نه خلیفہ راغلم د گورنر یم د کوفه کوم خلکو د مسلم بن عقیل رضی الله عنه په لاس باندې بیعت کړی دی دی ټول نه یو نه تاسو کوم کچا یزید خبرو منله ټیک دی یا یزید ته تسلیم شو ټیک دی کني غاب سره عام قتلیږي. مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ سره کم 18000 کسانو منافقین جدا کیدو دې ته خبر رااله چې پورا کوفه کې سوق دومره نو چې حضرت مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ ته پناه ورکړي وي. مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ کله یو کوړه دروازه ټکاوه کله بل ته ما ته خو پناه را کی تاسو رته دعوت را کړې تاسو په وینا راغلم تاسو رته خطوط را لګلې دي زه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ طرف نه راغلم اوس دا حل دي چې ما ته د پناه را کول ولا سوق نشته. حضرت حانی رحمت الله علیه چې کله په دې دروازې باندې ناکې وکړو دی ورته پناه ورکړه خپل کور کې اور ځان سره ډیر راز کې وساتلو چې دا بالکل بار خلکو ته پته ونه لګي اور ابن زیاد خپل انټيليجنس آرمي پولیس کم ټول سورسز یې ولګول چې دا معلوم کی چې مسلم بن عقیل کم ځای کې دی رضی الله تعالی عنہ ندی مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ د هاني کور کې پتی کېدو بیا د مسلم بن عقیل رضی الله عنه خپل یو پرسنل سیکریټری چې هغه په مسجد کې 24 غنټې ناسو چاته پته نه و چې کم کثرت لغه به د سره ملاقات کولو دی په تر باندې بیا بغي مسلم بن عقیل رضی الله عنه سره ملاقات کیدو چې دا خبره چاته راز فاش نشي. نیمه زیات دا کارو کو چې خپل وزیر روح ته غته 3000 درهم ورکړو چې د 3000 درهم در کوم خدا معلومه چې مسلم بن عقیل د چا کور کې دی هغه چې تحقیق شروع کو په دې نتیجې ورسېږي چې مسجد کې یو سړی دی هغه د مسلم بن عقیل پرسنل سیکریټری د خبرې غاوړي راوړي هغه سره کینې سوچ چې مسلم بن عقیل سره ملي دل غواړم او هغه په لاس باندې بیعت کول غواړم. یو ورځ ملاقات ترالو د سیکریټری سره دویم ورځ دریم ورځ د ځان سره اعتماد کې واخصو او دې د 3000 درهم د ما طرف نواله د مسلم بن عقیل ته ورکه چې غس ضرورت غا پوره کې خدا راځي چې دی چرته دی ور باندې زیات اعتماد پیدا شو چې درې ورځې مسلسل ما ترالو نني پیسې هم راکې ورته غا د حضرت حانی رحمت الله علیه کور کې بس فورا چې څنګه خبر شو ابن زیاد ته اطلاع ورسوله چې غفلن کې کور کې دي هغه ځان سره 70 فوجیان 70 لشکر کسانی ورته ورکو آرمی یا فوج تلارشه اور مسلم بن عقیل التنا ژوندې راواله مړی نه کېالتا شهید نه کې او چې څو وخت د حضرت حانی رحمت الله علیه د مسلم بن عقیل رضی الله عنه خپل کور کې ستلو د حانی د علاقې مشر وو زهره خبره چې مشر غته بادشاہ ته توجه ورکی د وخت گورنر ته توجه ورکی نه د حانی چې څو وخت بیمار شو ابن زیادی تپوس ترالو کور ته نه حضرت حانی
دی مسلم بن عقیل رضی الله عنه دا ویل چې دا د ابن زیاد براشي ما سره کټ کې بکینی زما ته پوس بکې دی وخت کې تاسو سره یو مکشته چې سری قلم کې او چې کله ته ابن زیاد قتل کې بیا د ستاسو مقابله کې څوک نشته کوفی خلک یریږي پیسې ګوري تا نه جدا شو چې تور ګوري تا نه جدا کی خو ګوره دا د اهل بیت دا شرف دی چې غده سے کار نه کی چې دغه عظمت او د شرافت خلاف وي حضرت هانی ورته حضرت مسلم بن عقیل رضی الله عنه دا ډېر افسوس خبره ده چې یو سړی ملمر شي ستا کوته وزي قتل کم دا زموږ د اهل بیت د شان خلاف دی دا زنه شم کوي خو بهرحال چې کله د 70 فوجان یا لشکر چې کله د حضرت هانی کور باندې حمله وکړه مسلم بن عقیل رضی الله عنه ته چې زه خو ځان نه درکوم هغه تارن التن आवाज وکړي چې ادا کرو کا ځان تسلیم کا اور د ابن زیاد مخې ته تسلیم شه یو آپشن در سره دادي دویم آپشن در سره دادي چې د تسلیم شي مونږ به یزید ته ولېګو الته بنت تسلیم شي اور دریم صورت دادي چې بل لار مونږ سره نشته بیا به ته شهید کیږي مسلم بن عقیل رضی الله عنه ته ویل چې دا زمانه لشم چې مانه د سر قلم کړل شي خو زه د ابن زیاد اور د یزید غلامی نشم برداشت کوي چې یو زباتل مخې ته سرخ کته کوم اور مورخین لیکلي چې 70 کسانو سره مسلم بن عقیل رضی الله عنه یوازې جنگ شروع کړو اور داسې جنگ ور سره وکړو چې د 70 کسانو باندې مسلم بن عقیل رضی الله عنه حاوی وو خو انسان یې څومره پورې بچنګيږي تیر سره یو طرف نه لګا بل طرف نه دومره زخمی شو چې اخر یو دیوال ترالو رو غورځیدو دیوار سره ډډه ولګول پس زمکه باندې کیناستو هغه نه پس هغه رالو گرفتاری کو اور د ابن زیاد مخې ته حاضر کو ابن زیاد دا کارو کو خپل لشکره ته ویل چې د بره چت ته وخی جوي چې کم محل کې پتی کیدو اور چت باندې دا قتل کې بیا د دې سرخ کته وګورځي چې کوفی خلکو ته پته ولګي چې کله مسلم بن عقیل رضی الله عنه قتل کو نو مخ به هیڅ اهمیت نشته نو مسلم بن عقیل رضی الله عنه سره داسې ته کو چې چت باندې شهید کړو او سریخ کته خلکو ته وګورځول چې خلکو کې خوف تاریش هغه د بعد ابن زیاد اعلان وکړ چې کم سړي د حضرت حسین رضی الله عنه په لاس باندې بیت کو غان جام بنداغوي او به صرف دی باندې اکتفا نه کړ بیا حضرت هانی په هغه ضعیف العمر کې چې مشر سړیو هغه روح ته هغه هم شهید کو او خلکو به بازار کې دغه لاش وګرځولو چې کم سړی چې د حضرت حسین رضی الله عنه ملګرو ته پناور کیغه بدا انجام او چې کله مسلم بن عقیل رضی الله عنه شهید کول غو خبر وکړ ابن زیاد ته چې ابن زیاد د عمر بن سعد چې تاسو سره د مجلس کې موجود دي دا زما رشتہ دار دي د سره زه دوه پټي خبرې کول غواړم خیر دغه نه پس مشهید کا ابن زیاد ته اجازه ورکړه چې عمر بن سعد تاسو وی وایا عمر بن سعد ته دوه خبرې وکړي ورته چې ای زما تر زویا ته ته پته چې زه شهید کېږم ما ده نه پریږدي او زما بدن زخمی دی خو دوه خبرې درته کوم یو خبره ده چې مکی مکرمه کې فلانکی سړی په ما باندې 200 درهم قرضه ده هغه قرضه د ما طرف نه ادا کا ولی زه نه غواړم چې زه قبر ته په دې حالت کې لاړ شم چې ما باندې چا قرضه وي اور دویم دا چې ما طرف نه حضرت حسین رضی الله عنه ته دا جواب ولېګا څه طریقې سره وي چې قطعا د کوفه تر نشي کوفه خلکو په خبرو باندې هیڅ اعتماد نشته دي کم خطوط تی غاهم ختم غي باندې اعتمادونه کی اور دا ورته چې زی شهید کړم کوفه طرف ته بالکل مزل دونه کی نشکل ابن زیاد ابن سعد سره د دې خبرو شي ابن زیاد نو تاسو کو ابن سعد سیده تولی دوه خبرې را تکړی دي ورته خیر دي داسته ترس وې دي طرف نه قرضه هم ادا کا اور حضرت حسین رضی الله عنه سوال جواب ولېګا چې را نشي کوفه ته هغه نه پسې دا شهید چې څو وخت کې د قاصد د حضرت حسین رضی الله عنه ملاقات راتلو حضرت حسین رضی الله عنه د مکه مکرمه نه وروتل او سره د لشکره اور مکه مکرمه کې چې څومره صحابه کرامو اټولو د حضرت حسین رضی الله عنه ته راي دا و چې تم مازه کوفه ته درته کوفی خلکو اراده ټیک نه دي دا وفادار نه دي صرف عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې نه لاړ شه مسلم بن عقیل اور د استاد درجه کې مرتبه کې فرق دی په غل اسماني بي بیت کولو کنه کول ختان سترګې شرمېږي په تعالی اسماني بي بیت کې ټول به یزید سره جنگيږي اور یزید چې کم خلافت دی نه تیمانی نه زمانہ ولی چې بعد کې عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل باندې د یزید دور کې شهید شوی د کوفه کې د مکه مکرمه کې خپل خلافت اعلان کړو او بیا حجاج بن یوسف شهید کړی دی نشي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نیمه لار کې ودی کې او قاصد ورترالو ورته زه ابن سعد رلی غلم اور ماته دا خطر کړی دی
چې حضرت حسین رضی الله عنه ته دوی چې قطعا بالکل د کوفی خلکو باندې اعتماد ونه کی کم ځای کې دی الته نه واپس لاړ شي او چې کله غو ته دوی چې مسلم بن عقیل رضی الله عنه شهید شوی دی نو خپل لشکر ولې راغون کو ورته ما مسلم بن عقیل دې د پر لګلې رضی الله عنه چې هغه حالات معلوم کی هغه شهید کړي دی غسر ظلم کړي دی اوس موږ سره دولاري دي یا دا چې مخکې لاړ شو ټول شهید شو اور دویمه لار سره دا چې واپس مکه مکرمه ته لاړ شو بس خبره په دا غزه باندې ختم شي او دې لشکر کې د مسلم بن عقیل رضی الله عنه ورونه بچي خورونه ورونه د پورا لشکر کې موجود هغه حضرت حسین رضی الله عنه ته ویل چې حسین کته واپس کېږي واپس شه خو مونږ چې څونه پرې د مسلم بن عقیل بدل نه وي خاصه موږ واپس نشو تللی اور مونږ مسلم بن عقیل سره ظلم زیاته ولې کړی دی مونږ به د حضرت مسلم بن عقیل رضی الله عنه بدل په هر صورت کې اخلو دا اوله مجبوری و چې حضرت حسین رضی الله عنه دلته نه دا فیصله واپس واخسته چې زه واپس مکه مکرمه ته نشم تللی ولی چې زما د ورونه خورونه د دې کم رشتہ داران دي دا خو مانه دا تاسو کې چې د مسلم بن عقیل د قتل بدل خو ولا کنه تاسو کې ولی شهید کړی دی نه حضرت حسین رضی الله عنه دا غزه کې د واپسی کومه فیصله وغه بیا ختمه کا اور سره د خپل لشکره د کوفی طرف ته سفر جاری وساتل لاره کې فرض د یو شاعر دی دا ور سره میلاو شو هغه د کوفی نه راغلی و حضرت حسین رضی الله عنه چې څنګه وګورئ ای حسین چرته د نیت کړی دی وای کوفی ته روان یم وای کوفی خلک څنګه دي فرض ورته چې غټ ډیر بے وفا خلک دي کم خلک د حضرت علی او حضرت حسین رضی الله عنه سره وفاداریونه کې غتا سره وفاداری نشي کولای اور حضرت حسین رضی الله عنه ته دا اشاره ورکړه چې ته واپس لاړ شه حضرت حسین رضی الله عنه ته چې نه تقدیر کې سری کلی شي دي هغه اسی هم لیکلي دي زمخ کې سفر کوم اور بیا لاره کې چې لګ مخ کې مزل وکړو نو یو بل سردار وسره میلاو شو ابن مطیع هغه ته پته ولګیده چې حضرت حسین رضی الله عنه کوفی طرف ته روان دي لاره کې ورسره میلاو شو ورته زما دوه قبیلې دي غټي غټي اور ته راځه آجا کې موږ سره یو علاقہ د الته کې پناه واخله غټه قیله ده اور موږ چې کله چا سره جنگ کړي چې هغه کلی کې موږ پناه خسي موږ نه چا جنگ نه دی ګټلې تر ازه موږ سره آجا کې کما قیله ده کې ته پناه واخله دوه ورځې کې دنه شل زره لشکر بدر ته برابر کم هغه نه پسو بیا یزید اور د ابن زیاد خلاف جنگ وکړ حضرت حسین رضی الله عنه ته ویل چې کزه آجا ته زم الته کې ځان تیرو ما ټیم د باندې وخت ډېر لګي لہذا زمخ کې مزید سفر کوم حضرت حسین رضی الله عنه 8 یا 3 ذوالحجې باندې روان شو مکه مکرمه نه اور 7 8 9 دې دوران کې د کوفی میدان ته رسیدلې ده نه چې حضرت حسین رضی الله عنه کله کوفی ته نږدې شو حر بن یزید دې سره د 1000 کسانو لشکر ابن زیاد راولي ګرو چې حضرت حسین رضی الله عنه کله چې کوفی حدود ته داخل شي دا درنه د کوفی نه لو بل ځای ته لاړ نشي د هر طرف نه راګیر کا او بل کرداو کا چې فرات اوبو ور باندې بن کا فرات اوبو ته پرې نه دی حر بن یزید حضرت حسین رضی الله عنه تعالی ورته ما ته مشرانو دا آرډر نه دی کړی چې زتا قتل کم یا شهید کم یا تا ته نقصان ورسوم خو زما ذمہ داری دا لګیدلی چې ته د کوفی نه لو بل طرف ته لاړ نشي حضرت حسین رضی الله عنه دا محسوسه کړي چې د خبره ورور سختيږي اور کی اخیری انجام د دې جنگ نه بغیر ما سره بل لار نشته نو حر بن یزید ته درې خبرې وکړي چې زه ته درې خبرې کوم ته ابن زیاد ته د درو خبرو کې آپشن ورکړه چې کوم خبره منی زور سره منلو ته تیار یم پہلا آپشن دا دی چې زه کم زین رغلم هغه ځای ته زه واپس لاړ شم مکه مکرمه ته اور دویم دا چې زه ابن زیاد سره خبرې نه کول غواړم ما برای راست یزید سره مخامخ کړل شم زه یزید سره برای راست خبرې کوم ما ته دی اجازه را کړل شي چې زه د ابن یزید سره ملاقات وکم اور دریم کما ته بیا دغه دوا آپشن نشي راکوي دریم آپشن دارا کا چې د پاکي د اسلامي ملک کم حدود کې کم ځای کې چا سره جهاد شروع دي ما هغه ځای ته ورسو چې زه د کفارو خلاف وجنګم مسلمان سره زما جنگ نشي ما ته لار کولاو که زه یو بارډر باندې جهاد وکم او چې الته کې څنګه خلک ژوندۍ تیری هغه رنګ زه به ژوندۍ تیرم حر بن یزید په دې خبره باندې زیات خوشحال شو چې کچره دا آپشن وین دا ډېر اسانه لار ده د درې وړه خبرې ولیکلې ابن زیاد ته خط ولیکلو چې حضرت حسین رضی الله عنه باندې د درو خبرو کې یو مطالبه کې کمی ته تیار وي چې حضرت حسین رضی الله عنه دا خبرې کله ابن زیاد ته ورسېدي
ابن زیاد ډیر زیات خوشاله شو چې ان شاء الله الله ذات نه امید دي چې مس کې به وصول وشي دواړو طرف نه به خونریزي جنگ ونشي او موږ به یو نتیجې ته ورسو خو دې مجلس کې شمر ذل جوشن چې دا د حضرت حسین رضی الله قاتل د مجلس کې موجود وو ورته ابن زیاد تاسو امن خبرې کوي سی لیکلي دي ورته درې آپشن لیکلي دي چې کم آپشن باندې عمل وکړو ورته که حضرت حسین رضی الله عنه سره د دې درو خبرو کې وا خبره هم ومنله یو 2 کالو بعد اوس دې سره 72 کسانو سره رغلي دي بیا به دا غټ لشکر سره رضی او د یزید خلاف به جنگي د خلافت په درته ختمي بالکل ورته اجازه ورنکي اور نه به دا یزید سره ملاقات کوي نه به واپس مکه مکرمه ته سي او نور ته دا اجازه ته چې چرته بارډر ته لاړ شي ولی چې خلکو ته پته ولګي چې دې ته خلافت په دې لاس باندې خلک بيد نه کی د بزان سره نور لشکر پیدا کی اور خطر ده چې زموږ حکومت هم ختم شي دې خبرونه ابن زیاد متاثر شو اور ابن سعد تا چې هغه مخکې مجلس کې موجود وو 3000 لشکري نور ورکو چې ته بلار شي خور بن یزید ته وې تاسو سره دوه خبرې دي یا حضرت حسین رضی الله عنه سره و جنگيګا قتلې کا اور کنه وي ته معزول بیا د لشکر مشر تنه بیا به عمر بن سعد یعنی ابن سعد به مشروي د دې لشکر چې کله هغه قصید راغلو سره د لشکر ورته ته حضرت حسین رضی الله عنه سره جنگيږي کني تاسو سره بل اسلام نشته ده نداهور بن یزید نے امیری واغسا امارت ملاو شو ابن سعد تا اور لشکر 1000 مخ کې راغله او 3000 دارلو 4000 لشکر شو اور حضرت حسین رضی الله عنه سره 72 کسانو لشکر دی دغه 23 کسان هغه دي چې غا په اسونو باندې ناشتي 40 کسان هغه دي چې غا پیدل دي 63 کسان دا شو کل 72 تعداد دي د نور بقایا چې کم دي دا یا زنانا یا مشومان دي یو طرف ته 4000 لشکر اور بل طرف ته 72 کسانو لشکر اور د فرات د اوبونه راخستلو ته هم منی کړیو حضرت حسین رضی الله عنه چې کله محسوسه کړ چې زما د قافلې کې اوبه ختم شوي 60 کسان 30 پیدل اور 30 اسونو باندې دی ولي ګلو چې تاسو د فرات د اوبو نه لګي اوبه راوړي د مشومان اسکلو ته زنانه اسکلو ته لشکر ته د اوبو ضرورت دی الته کې دیو ورکوټي شان یو مرکه د فرات په کناره باندې وشو خدیش مشکیزي د اوبو لټکه کې غیر لشکر ته راوړي چې کوم مشومان او زنانه لشکر غینه اوبو اسکلي نو محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره د خپل لشکره کوفه په د کربلا میدان کې موجود دی اور برنا ابن زیاد آرڈر هم دا وکړو اور فوراً شمر ولېږلو چې شمر ته لاړ شه اور د حضرت حسین رضی الله عنه سره مونږ ایوا فیصله دا غاده جنگ نه له مونږ سره بل یو لار هم نشته اور ابن چې کله شمر راولو شمر وای چې مونږ حضرت حسین رضی الله عنه سره صرف یو آپشن دی غاده جنگ نور ټول لارې بندي دی وخت حضرت حسین رضی الله عنه دیو ته دا درخواست وکړو چې نن نو محرم دی سبا 10 محرم دی نن ماته دا موکرا کی چې زه غونډه شپه د الله عبادت وکم استغفار وکم منځونه وکم سبا به خیر دی یو بل سره جنگ وکم اور عجیب خبره ده چې حضرت حسین رضی الله عنه جنگ جمع ته چې ودرې دي دی لشکر ولا مغیب سي منځ کولو امام بیغاو او چې کله جنگ را لې جنگ به بل طرف ته ولاړ ولی صاحب کرامو لوی خلکو یو بلی پیژندو عظمت نه خبرو سره کړنه نه خنو نه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله دا محسوسه کړه چې دې سره مونږ جنگ کیږي نو غونډه شپه خپل لشکر ولا رجم کو هغه ته تقریر وکړو چې نن تاسو ما طرف نه اجازه ته زه سبا دیو سره جنگیږم که تاسو کې کم سره ما سره جنگ ته نه تیرغه ته ما طرف نه اجازه ته غاده واپس لاړ شي نه چې کم بندونه خلک لار کې رغلیو 10 15 20 هغه ټول واپس پلو قافلې ته لاړو صرف 72 کسان چې کم مکه مکرمه نه روان وغه اوس هم میدان کربلا کې موجود نور خلکونه جدا شو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله سحر جنگ کیدو جنگ نه مخکې دي خلکو ته اعلان وکړو ورته ای شمر تا لشکر کې حارث موجود دی سهل موجود دی قیس موجود دی د دوی خطوط ما ترغلی چې راشه تعالی اسمن موږ بیت کو نن ستا لشکر کې غوړ دی ما سره جنگي هغه ټول ورته اعلان وکړو چې موږ ته پته نشته ده چې موږ ته خط لیکلې کنه دی لیکلې وای که ثبوت درته وخم خپل لشکر ته وای چې راوړی بوریانی دو بوجې د خطونو نه خالی کړي ورته دا خطوط د کوفینه ما ته رغلی دي چې تراشه مونږ په تعالی اسمان دی بیت کو نن تاسو دا حل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وسی سره د اولاد سره ویني سره تاسو جنگيږي او به دومره زبردست تقریر ورته وکړو
مورخین حیران پاتې دي چې حضرت حسین رضی الله عنه د وخت د تقاریر ته سره حیران پاتې شي ورته تاسو دا یقین نشته چې زه حضرت علی رضی الله عنه زویم تاسو دا پته نشته زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور زویم رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان نیکه کیږي او حضرت حمزه رضی الله عنه زما پلار ترو او حضرت جعفر طیار رضی الله عنه شهید شوی دغه زما ترو زما د خاندان ته وګورم ما کم خاندان سره تعلق دی غو وجود تاسو توري نن زما خلاف وچتی دی تقریر سره حر بن یزید چې اول کې راغلی ځان سره 1000 لشکري راوښته او هغه لشکر نه وروته حضرت حسین رضی الله عنه ترالو ورته اے حسین ما د الله ذات باندې قسم به ما ته دا پته نو چې خبر به دی حد ته رزي کچري ما ته دا پته ما به ته لار درکړی وي ته واپس یو طرف ته وتلې وي خو زه اوس توبه وباسم او زما توبه به دا وي چې زه تا طرف نه وجنګیږم او تا طرف نه شهید شم او د یزید لشکر سره زه وجنګیږم حر بن یزید یزید لشکر نه رالو حضرت حسین رضی الله عنه سره لشکر کې شامل شو اور حضرت حسین رضی الله عنه خپل لشکر ته دا ویلو چې اول تیر به تاسو نه ولي کله چې د جنگ ابتدا دیو کې بیا به دوی خلاف مونږ جنگیږو نغوی طرف نه اول تیر شمر وشته دي چې کله تیر د شمر طرف نه نالو حر بن یزید رضی الله عنه دغه مقابله ته مخکې شو خپل کې جنگ کیږي دا حالت رالو چې حضرت حسین رضی الله عنه لشکر نه قاسم بن حبیب رضی الله عنه علی اکبر رضی الله عنه دا صحابه کرام شهید کیږي حسین بن ابن القین رضی الله عنه دا شهید شو یو شهید کیږي حضرت حسین رضی الله عنه اخیری دی حالت ترالو چې دا ټول شهید شو 5-6 کسان پاتې شو ابو شمیل رضی الله عنه حضرت حسین رضی الله عنه ته چې کله وی کتر ورته اے حسین چې سونه پرې تژوند دی اور مونږه کله شو خیر دی خدا مونږ ته پر افسوس خبره چې ته مونږ نه مخکې شهید شو او مونږ ژوند دي حضرت حسین رضی الله عنه مخکې دا ټول لشکر شهید شو اور بیا ظلم انتها دا چې حضرت علی اکبر د حضرت حسین رضی الله عنه زوی دی دا ورکوټي مشومو ابن شمر د لشکر نه یو کس رالو په دې اثر باندې ولې دا شهید وو حضرت حسین رضی الله عنه خپل غیږي کې راواخصو لسونی د وینو سره سره دی یو خپل هغه مشو زنانه او ته ورکو چې دا والی اور مورخینو لیکلي چې کله حضرت حسین رضی الله عنه یوازې پاتې شو او چې کم طرف ته بیمنډه کوله د سیبونه د یزید لشکر تختیدو لکه څنګه یو شپونکې د خپل د ګډو چلو په سیمنډه کې غاوره تختی اور مسپخین موزي صلات الخوف کو صلات الخوف دې ته ویل کېږي چې نیم لشکر یو رکعت امام سره وکي بیا بقای نیم لشکر یو رکعت امام سره وکي د بقای یو رکعت خپل ځای کې وکي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله دا بهادری د خلکو وکتله نشمر एकदम اعلان وکړي چې تاسو دې تسترګې غړي حمله ور باندې وځي وکي نه انس د شمر د لشکر نه یو کس وغه د اول حضرت حسین رضی الله عنه په سر باندې گزارو کو حضرت حسین رضی الله عنه د اسن رو ورزیدو هغه د بعد د نور چا خنجر سره چا نیزه سره تر دې پوه چې حضرت حسین رضی الله عنه شهید کو اور مورخین لیکلي چې 33 زخمونه د نیزو والا اور 34 زخمونه د توري والا په حضرت حسین رضی الله عنه په جسم مبارک باندې اور بیا دې باندې اکتفا نه کړه به دغه سر نه د جسم مبارک نه سر کټ کو اور به یو لړکی کې ولګول د سی بي ګرځول چې دا د حضرت حسین رضی الله عنه سر دی الله یعذ بالله او بیا شي مرغنه پس اعلان وکړ لشکرتا چې تاسو خپل اسونه دا په دي جسمونو باندې ودرړی چې د جسمونی ختم شي ا جسمونو باندې اسونه ودرولو غي هم ختم هو حضرت حسین رضی الله عنه طرفنا زنانا اور صرف علی اصغر امام زین العابدین رحمت الله علیه دا پاتې شو اور 62 کسان د حضرت حسین رضی الله عنه طرف نه شهید شو 88 کسان د شمر د لشکر طرف نه مردار شو اور دا علی اصغر چې امام زین العابدین د دې قتل اراده وکړه خو بیا لشکر ول دروجی دا مشوم دی کدا د قتل کو خلک به سبا در اعلان کړي چې مشومانی نه دی پریخي پرې دا بیمار دی نن چې دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم اولاد سیدان موجود دي د حضرت امام زین العابدین رحمت الله علیه دنه اور غد بعد حضرت حسین رضی الله عنه سری کله ابن زیاد ته یوړو ابن زیاد محل کې ناسو ډیر زیات خوشحال شو لاس کې ور سره کوتکو عصا سره د حضرت حسین رضی الله عنه شونډي واره نزید بن ارکم رضی الله عنه مجلس کې ناسو ورته ای بدبخت شمر تا ته دا پته نشته ابن زیاد ته ویلو ای بدبخت ابن زیاد ما د لاسات باندې قسم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډي کتلی چې په دې شونډو باندې لګیدل ته د دې شونډو توهین کې هغه د بعد د زنانه د حضرت حسین رضی الله عنه سر مبارک د روان کو یزید ته خو چې کله یزید ته رسول یزید هم یو عصا لاس کې وغه سره د حضرت حسین رضی الله عنه شونډو باندې هغه عصا کې دا ولا الته کې ابو برزه اسلمي رضی الله عنه مجلس کې موجودو ورته ای یزیدا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډې کتلې دي چې په دې شونډو لګیدلې خبردار د دې شونډو توهین ونه کی هغه د بعد یو تفصیلی د غم داستان دی بیا
دا چې کم زنانا پاتې شي مشومان پاتې شو دی واپس مکه مکرمه ته ولېږلو دا بیا د یزید کور ته لاړو یزید کور کې زنانا په دې باندې وشړې دي یزید په باره کې دا راغلی چې کله ورته پته ولګي چې حضرت حسین رضی الله عنه شهید کله ډېر زیات خفه شو چې د ابن شمر د خو تباہ او برباد کی د ابن زیاد او شمر دیو د ما نه ولي چې دا تاسو شهید کی ما ورته دا ولي چې دا تاسو ما ته راولي د دې قتل اجازه چا ور کړي خو بیا هم مورخین لیکي چې یزید دا ظلم کړي چې په کار دی دیونه د ظلم تپوس کړي ظلم تپوس نه دی کړي نو مطلب دا چې دا د دې ملګری خو زما د خبرې مقصود دا دی د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت مونږ ته دا پیغام رکوي چې کله هم د ظالم ملګری نشي کله هم د باطل ملګری نشي کله هم د ظلماو صف کې ونه درېږي کله هم د دین اسلام دشمنانو صف کې ونه درېږي خیر دې کته میدان کې یوازې مرخو اسی یو ځل رځي را د شیخو د بهادریم د جرأت اور د دلیری اور د بهادری مرګ در تراشي چې شهادت مرګ